اورې واخیستو اوبه اورې واخیستو اوبه اورې واخیستو اوبه څه دې اورې واخیستو اوبه اورې واخیستو اوبه دل اوبه په کار دي ته کې شوی دی زه مدله چېرته اوبه وړم د اوبو خو ډېر غټ ثواب دی اگر رښتیا دي چې مور له اوف نشه کولی اوبه ورنه غوښتی شي زه ورځم چې دل اوبه تږی دی اوبه اورې واخیستو اوبه اوبه اورې واخیستو وروره د اوبه والا اوبه وڅښه ښه اورې واخیستو اوبه ورکړم اورې واخیستو اوبه ورکړم اورې واخیستو اوبه اوبه خو در سره دي که اورې واخیستو اورې واخیستو اوبه اورې واخیستو اورې واخیستو اوبه اورې واخیستو اوبه دا والا اوبه اوبه څه کوې لکه ته لا تللی نه یې نه دا یو بوتل پاتې چې دا خرڅ کړمه بیا ځم کور ته بس دا یو هم ماله راکړه زه واله ته ورګه بقایا وال روټۍ دې خوړلې ده نه روټۍ مې نه ده خوړلې راځه راځه زه د باندې کباب مدینه کې سپیشل کباب خورم نه راځه یاره هغه ملګري مې پیټري وسوځېده او پاګل شو لیونې لیونې ګرځي لګیا دي اوبه اوبه کوي چې چېرته به وي یار وختي راسې ورپسې ګرځم یار خپې مې ورپسې ستړی شوې چېرته په لاس باندې راله چې کور ته یې بوځم یار د خدای ظالمه زه د پسې چېرته ګرځم او ته دلته کې ناستې لګې څه کوې چې دلته دې خاورو کې ناستې ظالمه د اوبو څکه ونیسم شابه چې کور ته دې بوځمه ده یاره چې دا دومره اوبه والا چا راوړې دي یار زما په خیال دې د اوبو اوبه کوي بس خلک هم لګیا دي د اوبو له راوړي و ظالمه څوک ویرې مې پوهېږي تکبر دې کوله هغه دې الله ووالې زه چې زه راځه کور ته دې بوځم زه چې زه راځه راپاسه ما راته وویل چې مه کوه دا کار مه کوه زه یم ورځو تپوس دې کوم چې څه چل دی ښه السلام علیکم وروره وعلیکم السلام دا څه چل دی په ده باندې ولا بس پاگل شوی دی یار دا هغه لږ نه دی چې ما سره په پیسو باندې لانجه کوله چې اوبې رانه واغېستو بیا پیسې نه راکولې هماغه دی که نه دا په ده څه چلې شو یا د چا کومه پیټري وه هغه یې وسوځېده او سامانونه یې وسوځېده او ستا زار والې دی او لګیا دی اوبه اوبه کوي دی ونې شوی دی یا دې ما سره دې ګاډي پورې لږ پاسه وی یار دلته ودروي دلته ودروي زما خو پې ډېر زیاته خفه شو ما خو ماف کړی دی الله دې پې خپل رحم وکړي امین امین ما به تاله ډېر وې چې قبر مه کوه ظالمه خو هغه وخت تا چرته منله د دولت په نشه کې وې ملګرو خلک دا سوچ کوي چې چا سره ظلم وکړو قیامت کې به ورسره ګورو او د دې نه نه دی خبر چې داسې سزاګانې هم شته الله تعالی ته نه په دې جهان بدل اخلي او ملګرو موږ داسې خلک ډېر لیدلي دي چې په سکندونو کې د عرش نه پش ته راغورځېدلي دي د دې څرګند مثال زما دا ملګری دی ویې ګورئ او مهربانیو کې ملګرو عبرت ته والې او ملګري ستا به ډېره مهرباني د زړه نه معاف کا او دعاګانې ورته کوه ما چې د دا حالاتو لیدو زه خپل ځان ته پریشان یم او الله تعالی دې پې خپل رحم وکړي او ما ښه د زړه نه معاف کړی دی ملګرو داسې کار وکړې ما سره دې ګاډي کې لږ کښېنوې یار دا واله ده اوبه زما دې نه منله د دې اوبو زار والې ونیسه